السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو چې په مرګ کې چې عزتمنو کم کسان د یخنۍ د وجې نه مړه شوي او هغوی نن عزتمنو جنازې وشولې. عظیم مینوالو، موږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، تېره شپه په مرګ کې دغه شانتې واقعه مخې ته راغلې وه چې د توپان مخې ته راغلی چې دغه توپان په حالات کې عزتمنو د مالدان کسان خو پکې وفات شوي وو. عزتمنو د قسمه قسم علاقو والا پکې وفات شوي، خو عزتمنو چې نن په مالدان کې کومه غټه جنازه وشوله. عزتمنو د یو کلي پکې عزتمنو 4 کسان ډېره سخت بېدردۍ سره مړه شوي. عزتمنو په دغه کور باندې غټ ماتم و. هغوی په عزتمنو په جنازه کې هم داسې ویل چې د کور نه په خوشحالۍ باندې وتي وو، په دغه نیت باندې وتي چې موږ چکر لځو انشاءالله تعالی چې موږ واپس راځو، تاله به موږ ډېر د خواږه سامان راوړو، تاله به موږ ډېر د خوراک سامان راوړو. عزتمنو چې مور ورته ډېرې دواګانې کړې وې چې څه ټیم کې دوی د کور نه بهر ته وتل. عزتمنو چې د دوی مور چې د دوی د مرګ نه خبر شول، نو عزتمنو میندې په ځای باندې راپروتې او بېهوشه شولې، ځکه عزتمنو چې دغه شانتې ژوندي د کور نه وتي او د مړي اواز پرې راغلی. دوی په کور باندې عزتمنو سب غټ ماتم و چې نن عزتمنو د دغه کسانو جنازې وشولې. ډېره غټه جنازه وه. الله تعالی دې عزتمنو هغوی له هغه جنګ کې او الله تعالی دې د دوی کور ته د زړه صبر ورکړي. ولې زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې هېڅکله عزتمنو داسې د یخنۍ کې د سیل دپاره یو ځای ته مه ځئ، مه خطرناک ځایونو ته ورځئ، مکه الله مکه داسې واقعه به د سره مخې ته را ودرېږي. بیا به مور او پلار او وروڼه خویندې به بیا په سرو سترګو باندې جاړي چې کاش چې دوی دغه ځای ته نه وی تللي. عزتمنو دوی مرکه یې دغه ځای کې لیکلی و. تعالی دې ولې اوس هغه جنګ کې مینوال زموږ سره نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.